البخاري دا خلاصه بلکې خلاصه الخلاصه. دویم نمبر چې څومره ملتقى الأخبار یا د ملتقى الأخبار شعر دي د دوی په اول قول وکوي او اوس معتبر کې ابوبکر کوم دی ابوبکر اوس معتبر کې کوششونه کړل چې دی الله دې الله دې برکت ما خپل محسن نیری نو اوس معتبر کې چې څونه شعر دي د قدوري نو شرح القدوري څه دي تاسو ته پته شرح القدوري ستاسو پټي کولی کې شرح القدوري کې جوهرة النيرات شرح القدوري کې مضمرات شرح القدوري کې توضیح شرح القدوري کې ینادي شرح القدوري کې امر والسراج والوحاج وتقاول الامر والسيره شرح القدوري کې مجتمع یا مجتبى شرح القدوري کی دلائل الدلائل دمکی شرح القدوري کی اللباق دا بنیمی میدانی پدې کې به همیشه په قول آخر باندې کوي دا ټول چې پدې کې وسی شي په قول آخر دا بهرای چې څونه شي دا کله دا پای چې څونه شي پدې کې به همیشه په قول آخر کوي فسکی په بهرای کې به همیشه په قول آخر کوي والنهر الفايد كما همیشه په قول حرکت فظهر الرحيم كما همیشه په قول حرکت والنهر الفايد كما همیشه په قول حرکت وزيلائي چې تبين الحقائق وتویل کیږي كما همیشه په قول حرکت فعيني على الكاس كما همیشه په قول حرکت وملامسكين على الكاس كما همیشه په قول حرکت وشرح الإلياس على الكاس كما همیشه په قول حرکت او فتاي على فتاحي على كنز الدقائق كما همیشه په قول حرکت د هدايت چې څونه شی دي په دې کې په قول حرکت وي فعنایي کې په همیشه په قول حرکت وي فبنایي کې په همیشه په قول حرکت وي فکفایي کې په همیشه په قول حرکت وي ففتح القدير کې په همیشه په قول حرکت وي فنهایي کې په همیشه په قول حرکت وي فغاية السلوجي كما همیشه په قول حرکت وي فمعراج الدراري كما همیشه په قول حرکت وي فغاية البيان كما همیشه په قول حرکت وي هم لیکو د نور الهدى چې څونه د در مختار چې څونه شبیه د در مختار په شامي کې به همیشه په قول حرکت وي فتحتوي على در المختار کې به همیشه په قول حرکت وي فغاية الأوطار على در المختار كما همیشه په قول حرکت وي فحلبي عبد الرزاق على در المختار كما همیشه په قول حرکت وي دا ملتقى الأخبار چې څونه شکل دي هغې به همیشه په قول حرکت وي مجموع الأخبار دا ملتقى الأخبار شرح العين په قول حرکت وي كمال الدراية الإزميري شرح ملتقى الأخبار دا هغې په قول حرکت وي المعادل وتویل کیږي د هغې په قول حرکت وي او مجموع الأنهار في شرح ملتقى الأخبار د هغې په قول حرکت وي خليج البحار في شرح مجموع الأنهار د دې په قول حرکت وي بدایي صنایع کې به همیشه په قول حرکت وي محیط کې به همیشه په قول حرکت وي ذخیره برخانیه کې به همیشه په قول حرکت وي امداد الفتاح في شرح نور الهدى کې به همیشه په قول حرکت وي د مجمع چې څونه شرح دي د ابن السعادي کاغه شرح المجمع د عیني د دې په قول حرکت وي کاغه شرح المجمع د ابن مالک د دې په قول حرکت وي کاغه شرح المجمع د مصنف په خپل د دې په قول حرکت د نقاین او قاعده او قاعده او قاعده چې څونه شرح دي د دې په قول حرکت وي تاسو د هغه شرح قاعده د دې په قول حرکت وي او شرح القاعده ابن مالک په دې په قول حرکت وي برجندي وتویل کی علوم اوریدلی د دې په قول حرکت وي او المکارم وتویل کی اوریدلی د دې په قول حرکت وي
او نو بسم شي په خلاص شي نکاح په خلاص شي تاسو نه چې ته به کدا تاسو په دې روانه تکي نه کړو نو زه الله تعالی حمد او شکر واسو شفاعت ملاقات دا یاد دا ما تاسو ته ویلي دا ما څه کوم چې کتریا څو د روانه نو ما څه تاسو نه کړو خدای دا چې تاسو یاد لرئ دا یو څه چې په ما تاسو خبرو رس یو ګورخو چلنه تاسو چلنه تاسو خان راول په ذهن کې یو شرح شروع بیا په دوی راول په ذهن کې یو شرح شروع بیا په دغه راول هدايه راول په ذهن کې او شرح په دې شروع کې چې تاسو ته شرح پاتې کړئ نو چې تاسو ته شرح پاتې کړئ نو راکړه نه شروع کړئ او تاسو استاد چې شرح به پاتې شروع کړئ تاسو ته شرح پاتې چې تاسو ته شرح پاتې نو بیا به کوم ځای شروع کړئ دا دوی کله ناکله به د بعضې کتابونو په قول یو سخت ورکوي بدایع الصنایع کې کله ناکله په قول یو سخت ورکوي او په کافي او وافي کې کله ناکله په قول یو سخت ورکوي نو ګوره دنیا کې دوه کتابونه دي چې د هغوی په قول یو ورکوي قاضي خان دی او منتقل الفور دی په دنیا کې چې څومره د فقه حنفي کتابونه دي د فقه حنفي کتابونه څومره دي استاد کې حیران ما سره صرف ما په خیال نو یې صرف فتاوی دي چې دا فتاوی دي کې دي فتاوا او د 400 نه زیات صرف د فقه حنفي متون او شروع او داسې عام کتابونه دي د 400 نه زیات نو پنځم کتابونه صرف ما غوښتل چې د فقه حنفي دي صرف د فقه حنفي مالکی شافعي دا نه پرې چې په دنیا کې څومره د فقه حنفي کتابونه دي دا به همیشه په خپل خاطر کوي د دوه کتابونو په خپل اول باندې قاضي خان منتقل او د کافي او د وافي د نسفي او د بدایع الصنایع مکان ناکل په قول او سرقت ویل دا دی یو خبره خلاص دویمه خبره دا ده چې چېرته هم فقها یو دوه قولونه ذکر کړي او د یو قول دپاره علت او سبب بیان کړي او د بل قول دپاره علت او سبب بیان نه کړي نو چې د کوم قول دپاره علت او سبب بیان کړي نو هغه به مختلفي وي او چې د کوم قول دپاره علت او سبب بیان کړي هغه به غیر مختلفي وي دا درېیمه قاعده شوه اولنۍ قاعده ده قاضي خان دویمه قاعده چې کتابونه مې درته وویل درېیمه قاعده دا دا عمومي قاعده ده دا تعلق د قاضي خان او دا تعلق د بنایي او د رباعي او د عنایي سره نه ساتي کوم ځای کې چې دوه قولونه نقل شي یو قول کې همیشه علت او سبب ذکر کړي وي او دویم قول کې علت او سبب نه وي ذکر کړي نو چې د کوم قول علت او سبب ذکر شي هغه همیشه مختابینی په نسبت سره د هغې چې د کوم قول علت او سبب نه وي ذکر شوي ورسېدی پې هذا وګورئ وصالح الاقوال الفقهانيه او د قاضي خان او الاقوال ومنتقل او فرعي او د منتقل او فرع اولني اقوال ذو مزیه خاوندان د اوچتوالي وي یعنې په دې وخت کوي وفي سواهم او ما سوا د قاضي خان او منتقل الفرع اعتمد معتمد ما اخذوا دليله اعتماد کړی شوي دي په هغه قول باندې چې د چا دلیل مؤخر شوي وي څنګه چل دی د صاحب الهدایه څه طریقه اول قول ذکر کی د چا د امام ابو حنیفه بیا قول ذکر کی د امام ابو حنیفه د قول لپاره دلیل عقلي او نقلي ذکر کی بیا د هغې لپاره قول د امام یوسف او محمد ذکر کی بیا د امام یوسف او د محمد د قول دلیلونه ذکر کی بیا د دوی د قول نه جواب وکړي او د امام ابو حنیفه یو بل قول ذکر کی نو چې د دوی د قول نه جواب وکړي د امام ابو حنیفه بل قول ذکر کړي د دې د اخره کې راځي چې اخره کې راځي په دې باندې همیشه شوت وي لأنه المحاضرة تجد مقرر عليه كما هو العادة في الهداية لكسمتنا عادتنا التي فهداية ونقها دراجه الدراية ومثل دراجه الدراية كذا إذا هو واحدا قد علم درجات كسب يقول راشي عدد تعليل شيء وتعليل سواها أحمل وأحمل أو تعليل سوى محمل ذكر شيء نما تاسوسي أكشف اول قول د امام د حسن ذکر کی هدايه اول قول حسن ذکر کی لکه قول د امام شافعي ذکر کی قول د امام یوسف محمد ذکر بیا قول د امام ابو حنیفه ذکر کی او د حسن د دلیل نه جواب دا ترتیب دی ها سمې اول هدايه قول د حسن ذکر کی حسن عام قول حسن امام شافعي او حسن امام یوسف محمد وی
قول القسم سند دلیل د قسم بیا قول د امام ابو حنیفه سند دلیل د امام ابو حنیفه سند د چې جواب د قول القسم کوي دا د فرد آیه كتقسيم الوقت تستن وكذا إذا ما واحد فلعل نعدل نعشان كتب يقول بذل تعليل بيانشي تعليل فمعنى سبب سر بيانشي وتعليل سواها أحمد وحملو أو يقول علة وتعليل بيان شرش بيان شبيع هميشة مختاره نبي تقسيم التسيه الالتزامي تقسيم التسيه الالتزامي أن أول الأقوال الواقعة في فتاوى قاضي خان إنما أول أقوال جواقي شبير فتاوى قاضي خان له مزية على غيره دليل فارغ جتوالي فغير بعد غير قاضي خان نتر قول غير يا غيره غير أولنا أول كم قولنا غير إذا بخميشة توجتي غير أولنا غير أولنا درين في الرجحان لأنه قال في أول الفتاوى ذكر قاضي خان في فاول فتاوى وفيما كثرت فيه الأقانيم فكم في قول له إمامان جمش من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وبيعمل المزيد اختصاركم فيقول بل يقضوا قولين واني أو يقولين فخبر فقط مشيخ الدقولي نقدمت ما هو الأسهل وقدمت محبق وجهكم أسهل فقط فينا قالوا وافتتحت فأولا كنرر بما هو أشهر شكم قول أشهر ما يجيكم مختاره ولي إجابة للطالبين جوابهم هكذا تجسوا كلب العلم فككين وتيسيرا على الراغبين وداسا تعرفهم هكذا تجسوا كلب العلم فككساتي وكذا صاحب ملتقى الأفضل التزم تقديم القول المعتمد وما عداهما من الكتب التي تشر فيها أقوال بأدلتها لدينا ما شنو كتاب يجري كأقوال سند أدلة ذكر كيه كالهداية وشروحها تريمين من التدول وشروح الكنز وشروح الكنز شروح لقبول التاكلة وكافي النسفي كافي النسفي والبدايا والغيرها من الكتب المبسوطة فقد جرت العدل فيها عند حكاية الأقوال ندوي ذكر في وقت حكاية الأقوال كتير والقول حسن ذكر في قول الإمام شاكر إمام محمد إمام يوسف ذكر في يؤخرون قول الإمام قول الإمام سيبرس ذكر في ثم يذكرون الدليل كل قولنا بيا الإمام أبو يوسف والإمام محمد والإمام شافعي قول سنداغي دليل نقل ذكر فيه ثم يذكرون دليل الإمام بيا دهاغي نرسل دليل الإمام ذكر فيه ودخسن قول لهم جواب فيه متضمنا للجواب فدي حالة في تضمن في جوابهم ذكر فيه ما استدل به غيره وهذا طريقة شروستي قول ذكر کر جو ما قبل نے جواب کر دی ترجیح له الا ان ينسو الى غيره حالات نسری تقریبا سو ځای کې هدايات باندې تلقين شری دی او په بیا موږ دا څه شي راغلي نبی نو تعال دا څه شي تکبیرات التشریق تاسو شکرون دراړي تکبیرات التشریق راوړي په تکبیرات التشریق کې او امام یوسف محمد ذکر کړی بیا قول امام حنیفه ذکر کړی بیا امام اولی بیا امام یوسف او محمد قول پر دلیل ویلي دا غي ذکر د قول صح بیا دا غي پس امام ابو حنیفه رحمه الله د قول سره دا غي دلیل ویلي د امام یوسف او محمد قول نه جواب کړی او فتوی بیا په قول د ابو یوسف او محمد څخه پر کړی دا یا په پینې شو به الا رسول مگر په دې حالت کې چې څنګه کته خناغلی خو ناس په خپل باندې راشي ناس نماز سره قرآن ناس ته په معنا د ظاهر کلام الفقيه یا معنا د ظاهر کلام صاحب الكتاب سره راغلي مگر چې ظاهري الفاظ راشي وضاحت کلام راشي على طريق قال شيخ الاسلام علامه ابن شبلی في فتاوی دا ترتك الخارج الاصل ان العمل على قول ابي حنيفه اصل دا راغلي چې حمل با همیشه قول امام حنیفه کې ولی مقلدین د امام ابو حنیفه راغلي د امام یوسف امام محمد مقلدین دی راغلي ولذا الذي وجد الامام ابو حنیفه رحمه الله قول باندې عمل کیږي ترجح المشايخ دليله على الامر ترجح المشايخ الترجيح كل المشايخ دليله دليل الامام درع في الامر اغلب مشايخ على دليل من خالفه ودليلنا كساماني مخالفته كل من اصحابه على اصحاب ملاغني امام يوسف ومحمد دي آيات دانه کړي چې ترجیح کړل ويجيبون ما استدل به مخالفه جواب کړي هغه چې دلیل نشي په دې باندې مخالف دی امام ابو حنیفه ما تاسو یې په دې کې کلی اعلی کتاب چې تاسو ګورئ هدايه او شرحي او کلی او اعلی کتاب په دې کې د امام قدوري التجرید دی یاد شوی دی دا خبر یاد را کړم تر یاد
سمعوني بالإمام قدوري التجريد مجرد كتاب المجرد تقع الإمام قدوري التجريد تأخذ عن كذاك يوم الشاعشيري ما مغفر ولا سوري رامدا تقريبا شك على بيتي بفتاة خصوص كذاك يوم ناشتا على ترين كتاب المشتركان ناشتا شفا بعد مواديو كي مبحث شپار سقوطة تليريا سو شپار سبتي مسلسل دا حديثو خپل استدلال کې او مخالف قسم رد کې خپل استدلال کې دا ډېر خپل اعلی ترين کتاب دی د حدیثو د باب کوم څه ټول کتاب راغلی او د معقولات هم راغلی التجريد د امام قدوري دا تاسو الفقه موسوعه الفقهيه لیکلي او تاسو په وایي چې موږ تجرید راکړو هذا امر العمل لا يقول وان لم يسلو من فقوانه كتب التسليم لقول ما نفكني لا غني الولي في هذا الترجيح قال سبدي تركيس الترجيح شيء كسريه التسهيل ومثل سريه التسهيل علينا وفي اخر المستصفى للامام النسفي ما تصوير في مستصفى نشار مشهور مستصفى نشار دايم امام غزالي دك شانته امام غزالي سے مستصفى فكم كتاب باندې وایي شي فواتح الرحمن دا ما علم فواتح باندې رکھتے کتا خپل معلومات دي دا ما لري فواتح الرحمن څه شي لري پیره فواتح الرحمن ستاسو د مسلم ثبوت شرح دا چا شرح دا مسلم ثبوت څه شي راغلي د ستاسو د اصول فقه کتاب دی د مسلم ثبوت شرح د علامه عبدالعلی بحر العلوم نوم یا ساتحه علامه عبدالعلی بحر العلوم مدرسې لکنوي هندي د دې کتاب راغلی دی الفواتح الرحمن في شرح مسلم ثبوت د مسلم ثبوت د شرح معاورنه فاسي فواتح الرحمن ته لاندې مستصفى خدا مستصفى مغزالیه دا مستصفى چې کوم راغلی دا ما سره شته الحمدلله دا ما پیدا کړل درې جلد کې راځه او دا مستصفى د سمرقندي د فقه النافع شرح راغلی دا علامه سمرقندي کتاب دی الفقه النافع دا الفقه النافع شرح سره راغلی المستصفى د امام غزالي راغلی یا بعد علمي مستصفى مصفى د امام غزالي شته مستصفى د مصفى د امام نصفي شرح راغلی إذا ذكر في المسألة ثلاث أقوال فليس ذكر شيء كمسألة كذا أقوال فالراجح هو الأول والأخير نراجع أول وأخير راغب الوسط قلت وينبغي تقييده إلى آخره ويقول سيدنا هذا شيء خان شاكيرا دورا كرينا جاء شاكيرا سركر دو كم سلكيري تيري تو شاكو كاكا خير علينا هر ممكن شاكوني فكتاب إشباع مزان فيه تبكي فكتاب فتريكي الكتاب مزان فيه دا ما شسوي ما هميشه بقى قاضي خان کا ہمیشہ متقربت کے بغیر قلت ہوئی اور ہمیشہ قدیر کے بغیر اپنا کے بغیر قلت ہوئی کی نیشی چی بولے کوئی اخیر ذکر کے بغیر بغیر قلت کری گیا تمام کنا اپنی خام دے کے بدا قواعد تفقی دا اکثری دی قواعد تفقی کلی دی خلاف ثابت کے قواعد دا منطق نرا خلاف ثابت کے قواعد دا چاہ دا نحو قاعدی ہمیشہ سے شیئی شرطهم فاعل منصوب لغيره شرطهم مفعول مرفوع لغيره هميشه فاعل مرفوع ومفعول بس شيء منصوب وي وكلنا كلمه عامل او خاصه خارج كلنا كلمه عامل الا وقد خص كلنا كلمه حقيقه ومجاز او مجاز بعد عملنا هو حقيقه ولو كلمه حقيقه وانه مجاز بوالي ولي دقيقه اصول الفقه كليه شيء ده اكثر عمده قواعد سوچ کرے ہماری خبر کو ٹھیک ہے عمده قواعد چې د ضوابط نقل استثناءات ذکر کیږي دا څنګه تکړه یو قاعده ذکر شي قاعده څنګه الامور بمقاصدها دا قاعده راځه د دې قاعده د لاندې ورسته مستثنیات ذکر کیږي چې لکه الامور بمقاصدها خدا شي چې مستثنا الامور اليقين لا يدل بالشك دا قاعده اليقين لا يدل بالشك خدا شي چې مستثنا دا أنا يقين يدل بالشك خدا شي چې مستثنا تاسو خپل فکر خبرني جنجال لري تاسو په فکر باندې فکر چې قواعد او مستثنیات دي ذکر کیږي د ناظر ساده وي نو متیاس ساده دوه دې د کتاب څوک ناظر ساده د ګلزاده کا کارو د لایا ساده تاسو په کلی کې چې څه ګلزاده وي ګلزاده کړی نو د ګلزاده کا کارو د ناظر ساده وته کیږي دا کتاب د ناظر ساده د توقع علی مشان فقيه کړی شوی دا کتاب د القواعد الفقهيه أمين سيرجع من ذاك أقولي لو هذا شيء ناتج هذا قد وجد لكن وينبغي تقييده بمعدال كان عادة ذلك الاتفاق
ولم يذكر الأدلة. أما إذا علمت علمت كانت تقدير فيش كما مر عن الخاني والمنتقر فتتبين تبعيات بذلك الذي. وأما إذا ذكرت الأدلة فالمرجح الأخير كانت أدلة ذكر كي مرجح فأخير ذلك كما قلنا. وكذا لو ذكر قولين فقولين ذكر مثلا وعلل لأحدهما تعيين زي بيان سبق بيان علة بيان كان ترجيحا له على غير المعلل. ذات ترجيح عقل الآخر قال قال كما غير المعلل كما قال الرملي كما قاله خير الدين الرملي لك سكت لي في ذكر خير الدين سكت الآخر ذكر خير دنيا में कदर खैर الدين الرملي बसे टाका पटाका में वाला सिर्फ किताब القصد की दी इशारा करेगा ندن ذكر अल्फाज ذكر करी كما أفاده لك سكت لا خبر ذكر كذا خير الدين الرملي. خير الدين الرملي كشيء में فتاوى سشي راجع فتاوى خيرية. فتاوى خيرية بكم زمان ترى فتاوى خيرية تنقي وقود حامدية الشامي فتاوى تنقي وقود خالدية دوجين لكن ده فتاوى حامدية بحواشي بعد فتاوى خيرية ده من لا سريع ساتقة ده فتاوى تنقي وقود حامدية دوجين الكتاب ده يعني بحواشي بعد سشي فتاوى خيرية. هذا فتاوى خيرية كتاب المساكي ده فتاوى خيرية كتاب المساكي ده خبر ذكر في كتاب القصد لا بقول له من فتاوى خيرية ونذير ما في التحرير ونذير الذي حاجة في تحرير خيرية وشرحه لك كل سيف أسرة آخر الوزير دون التحرير ستوي لكي وشرح التحرير ستوي لكي سنجد الأستاذ التحرير وشرح التحرير ديار كتيار لنا شرح التحرير نجاح قربان شمسان قربان شمسان وصوصوكم فقال الدرس تاسوي ده طيب كده امو او سبب تاسو شرب تحرير كذا تحرير نشاي او شرب تحرير نو يا فلو مبارك الله ونذير ما في التحرير وشريعه في الخس الترجيح في العقد والعارضين أن الحكم الذي تعرض فيه إليه الله وكما حكم شفديك ذكر دليلة شيء يترجع على الحكم الذي لم يتعرض فيه إليه الله دا مقدم فها حكم بارش لكم ظهر عن بيان الشيء وللذكر أن ذكر علته يدل على الاهتمام به ذكر يوم سنين قال ذكر علته إلى دلالته في اهتمام معنى والحس عليه فبران في دوبان barang يختكي دوباني وجد واجباني كتاب همیشه حلیباني همکه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله. نعم هذا دستار بندي فامريك मेरा क्या दस्तार बंदी कब लगा 18 जनवरी दे तब से